منځ حکم د محبوب او د معشوق غني. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې زه کله ډېر ستړی شم او سفر وکړم نو ټول ستړیواله مې ختم شي چې یو 2 رکعاته نفل نیتو تړم او خپل محبوب ته په سجده پرېږدم. نو چې محبوب ته تندی ولګوم نو ملاقات مې ورسره وشي. نو چې د عاشق سړي ملاقات محبوب سره وشي بیا ستړی پاتې کېږي. نو مونږ به په دې نیت حج له لاړې حاجیان چې راشي صاحب ته لګیایي عرب دسې دي فلانې دسې دي هو شیطانانو کې دسې چل او پکې ونخت په طواف کې دسې چل په بلانی کې دسې دا ذوق او شوق صحابو نه تپوس وکړه چې د مدینې نه به په خپلو خپو راتله مکې معظمې پیدا 400 میله لار او دغه طواف او منا او مزدلفه او عرفات به په خپلو خپو او چې اوزګار به شو نو دعا به وکړه چې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. خدایا خواري مو کړه خو اوس یې قبوله کړه. ابراهيم عليه السلام او زوی ته حکم وشو چې کعبه جوړه کړه. چې کعبه یې جوړه کړه نو اخر کې دعا وکړه چې ربنا تقبل منا